ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی یم او نن د مارچ 3 نیټه ده او په نړیوال کچ باندې نننۍ ورځ د ځناورو د تحفظ ورځ لمانځل کیږي. چونکې زموږ په دې معاشره کې د انسانانو قدر نشته دی، نو د ځناورو به څه قدر. یو موږ مثال هم ورکوو چې کله داسې ځناور سره ظلم کیږي یا د ښکاریان لاړ شي یا په دې نن سبا بل ورځ مې کتل د دې مچھلي فروشو چې کوم پیشري کومه محکمه ده نو هغوی ګرځېدل او د دغه سیند په غاړه باندې ویل د خلکو دارو اچوي، نو د هغې دپاره موږ ګرځو، خو به هر حال بیا پرې څه ډاکوان رالل نو هغوی نه یې ولوټل او 15,000 روپۍ ترې خو هم اخیستې وې. نننۍ ورځ ډېره مهمه ده او ما ضروري غوښتل او دې دپاره زموږ سره سینیر جرنالست چې کوم دی، ځوان جرنالست تحقیقي صحافي رفاقت الله رضاوال هغه سره موجود دی. خبرې ترې به کوو چې زموږ په معاشره کې داسې ورځې لمانځل کېږي خو د دې ورځو د اهمیت نه موږ نه یو خبر او نن ورځ څه تقاضا کوي او د دې ځناورو تحفظ به موږ عام خلکه څنګه یقیني کوو. رفاقت الله صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. نن چې کومه د نړیواله ورځ د ځناورو تحفظ لمانځل کېږي نو په دې به څه نظر ساتئ تاسو؟ ډېره زیاته مننه الف خان. یقینا چې یو ډېرې اهمې موضوع ته تاسو پاملرنه د خلکو راوګرځوله، چونکې لکه مونږه دا ځکه اهمه ده که نه چې دا زمونږ د سترګو نه پناه ده، خو دې په دې نظام کې او په دې ماحول کې څومره اثرات دي او دې سره کوم انساني ژوند تړلی دی، نو په دغې باندې به مونږ خبرې کوو په دې پروګرام کې. ځکه دا اهمه ده، ځکه چې دې سره انسانان هم تړلي دي او دې سره چې کوم ځناور دي هغه هم تړلي دي. داسې ده الف خان چې د قدرت ته طرفه چې کوم دا نظام جوړ شوی دی نو دا په یو توازن باندې جوړ شوی دی. دې کې چې یو څیز هم د دې کوم کریشن چې کوم دی الله پاک کړی دی او د هغه د دې نظام نه بار کېږي نو نظام به چې کوم دی دا به غیر متوازن کېږي او د هغې اثرات چې کوم دی هغه به په عام انسانانو باندې راځي. هغه داسې لکه که زه لنډ مثال تاسو له زه درکړم مختصر الفاظو کې تاسو ته ووایم چې په دې ځنګل کې چې کوم دی څونه ځناور دي، لکه ګوره یو عام ځناور وي په هغې کې غوا، میخه، چیلۍ، ګډه، بیزه، کوم چې موږ کور کې ساتو، پټس چې ورته موږ وایو، یا سپین پکې راځي که نه، دا خطرناک نه دي. خو هغه ځناور چې هغه د ځنګل ځناور دي، ډینجرس انیملز ورته وایي، هغې ته وایلډ لایف ورته وایي یا ځنګلي ځناور ورته هم وایي. نو دغه ځناورو تحفظ دپاره دا ورځ لمانځل کېږي او ما چې څنګه وویل چې هغه داسې چې یاره د دې اهمیت څه دی. لکه مثال په طور په ځنګل کې چې کوم دی ازمرې دی او یا چې کوم دی شرمخ ورته موږ وایو، تیندوه ورته وایو، چیتا وغیره، دا څیزونه چې کوم دی هغه ځناور چې هغه ښکار کوي، ښکاریان یې هغه. او دغه ځنګل کې چې کوم دی بیا نور داسې ځناور دي لکه مثال په طور اوسۍ ده، میخه ده، چیلۍ دي پکې، مارخور دي پکې، هغه ځناور چې هغه د ښکار سبب جوړېدی شي. دغه ښکاریان ځناور راځي او دا نور ښکار کوي. نو د دې دوو په دې ځنګل کې ژوند تېرېږي، لګیا دي. که موږ وګورو نو لکه ازمرۍ چې کوم دی هغه د اوسۍ ښکار کوي، ازمرۍ چې کوم دی هغه د میخې، ګډې، بیزې ښکار کوي. ورسره دا ویلډ بیسټ چې کوم دی د غوا په شکل کې شکل یې وي، هغه ځناور چې کوم دی دا ښکار کوي. دغه شان چې کوم دی بیا د ښکاري ځناور بل چې کوم دی هغه موږ سره په اوبو کې چې کوم دی یا کب دی یا چې کوم دی مګرمچ دی دا هم ښکار کوي. اوس که فرض کو د دې نظام نه ته چې کوم دی ازمرۍ ته نه ته وباسې، نو که ازمرۍ ته اوښکه دې نظام نه، نو د ښکار چې کوم دی دا متاثره شو، نو دا کم اوسۍ، سوې، ګډې، بیزې چې کوم دی یا میخې چې کوم په ځنګل کې اوسېږي نو هغه به د دې تعداد به ډېر زیات شي او په میلیونو، چونکې دا مایګریشن کوي د یو ځای نه بل ځای ته راځي، نو په میلیونو په تعداد کې چې کوم دی تعداد به زیات شي. او بیا چې په ځنګل کې کوم خوراک دی د دې دپاره ګیا ده، اونې بوټي دي، شنه ده، دا به هغې ته کم شي. د قات سره چې کوم دی دغه ځناور به یو خو دا مخ به شي ورسره. دویمه دا خبره چې په دې کې موږ کوم خوراک چې کوم دی د بوټو نه یا د ځنګلونو نه چې کوم انسانانو ته میلاویږي لکه داروګانو په شکل کې یا د سبزیانو په شکل کې یا د میوو دانو په شکل کې، نو هغه خوراک چې کوم دی هغه هم دې سره زمونږ متاثره شو. دا تاسو له ما یو مختصر مثال درکړه چې لکه دې ځناورو دا یو سایکل رواني، لکه یو لږي بل شي خوري، بل لږي بیا بل شي خوري. مثال په طور زه ووایم چې لکه میخه په ځنګل کې چې څونه تاسو په دې انیمل پلانټ چینل کې به تاسو ګورئ چې یاره لکه میخې چې کوم دی دا د ګیاګانې خوري، زرافه پهې ګرځي ګیاګانې خوري، او ازمرۍ راولګي او هغه زرافه چې کوم دی د خپل ښکار ثواب یې وګرځي هغه وخوري. نو دغه یو سایکل روان دی، یو څیز چې کوم دی یو خوري بل خوري، نو دا خدای پاک دا نظام جوړ کړی دی او دا روان دی. نو ما تاسو ته وویل چې دغه څیزونه که موږ وباسو نو بیا به چې کوم دی دا ماحول چې کوم دی دا به متاثره کېږي. دویمه خبره تاسو ته وکړم
لکه اکثر منګه چې کم دی په ځنګلونو کې کتلی دلته په خیبر پختونخوا کې په سوات کې اور لګېدل او په شمالي جنوبي اضلاع چې کم دی په آی کې په غټ غټ ځنګلونو اورونه لګېدلې دي نو په دغه ځنګلونو کې چې څومره ځناور دي او هغه اوس وځي یا هغه خپل سرپناه چې کم دی هغه واخلي او لاندې آبادۍ طرف ته راکوشي نو د قدرت دا نظام دی تحقیقکار یا څېړنکار چې کم دی هغې دا خبره کوي چې یاره دغه ځنګلي ځناورو په خپل ځان کې چې کم دی یو بکټریا رانیولي چې هغه د عامو انسانانو دپاره د نقصان سبب جوړېدی شي او دغه بکټریا چې کله دی استعمالي نو د دې دا قوت مدافعت دا نظام چې کم دی دا ورسره مضبوطېږي د دغه ځناورو نو که اوس فرض کا دغه ځناور په دغه ځنګل کې اوس وځولی شي دا مړه شي یا د آبادۍ طرف ته راکوشي نو دې کې چې کم بکټریاز وي یا کم جراثیم وي او هغه د عامو انسانانو لپاره د خطرې سبب جوړېدی شي نو هغه به عامو انسانانو ته منتقل کیږي نو په دغه خاطر باندې د ځنګلونو خیال ساتل دغه ځناورو خیال ساتل چې کم دی ډېر زیات مهم دي بل زه تاسو ته د ووایم چې لکه چونکې دا خبره لږه د موضوع نه اخوا کېږي خو بهرحال دې سره ریلیټډ ده زمونږ په دې صوبه کې چې کم دی اوس د سپرلي موسم شروع شوی دی شجرکاري خلک هم کوي شکر الحمدلله خلکو هم یو پوهه راغلی دی چې هغوی دا ګڼي چې اونه چې کم دی دا ژوند دی او خلک دغه کري نو چې کله ته اونه کري او اونه غټه شي نو هغه هر چا ته پته چې د اکسیجن خارجوي او کاربن ډای اکساید یعنی خراب او زهریله ګیسونه چې کم دی هغه ځان ته راکاږي نو دغه خراب او زهریله ګیسونه چې کم دی د انسان دپاره خطرناک دي نو چې دا کله ځان ته دا راکاږي نو دا د دې نه ځان له خوراک هم جوړېدی دي ګیسونو نه او بیا چې کله دغه اونه غټه شي نو څنګه چې ما د خبرو په پیل کې وویل چې یاره دا موږ ته هم خوراک راکوي موږ ته میوې دانې هم راکوي موږ ته سبزیانې هم راکوي نو دا ګیسونه چې کوم دی هغه ځان ته راکوي خو په بدله کې انسان ته هغه څیز هم ورکوي درېیمه زه خبره دا وکړم چې لکه لنډ مثال تاسو له درکړم چې په دې خیبر پښتونخوا کې تېرو شلو 22 کال راځي چې کوم دی ترهګرۍ دا جنګ شروع دی نو چې څونه فوجي یا عسکري اپریشنونه عملیات چې کوم په غرونو د پاسه کېدله نو هغې چې کوم دی دغه ځنګلي ځناور متاثره کړله او هغه ظاهره خبره ده چې لکه دغه ځناور متاثره شي نو یا خو به لاندې د آبادۍ طرف ته راځي یا به هغه وژلي کېږي هلته کې خو چونکې په دغه اپریشن کې د ځناورو د وژلو شمېره ډېره کمه ده نو په دغه خاطر باندې دغه ځناور چې کوم دی په دې قبایلي ضلعو کې لاندې آبادۍ ته راکوز شوي وو او اوس هم داسې ده زمونږ دا خبرې کله د قبایلي ضلعو څوک اوري نو هغوی به دې خبرې تایید هم کوي نو دغه خلکو چې به د ځان دپاره کم خوراک کرلو که سبزیانې به وې که مکۍ به وه که جوار به و یا به نور داسې څیزونه چې هغه د عامو خلکو دا خوراک سبب وه ذریعه وه نو دغه ځناورو چې کوم دی لکه سور مثال ته خلک وایي خنزیر او سوره نو هغه چې بلاندې راکوشي نو دوی به د جوار ماتوله خامخا هغوی به بالکل لګړبګړ چې های نازو ته موږ وایو که نه نو دغه څیزونه چې کوم دی د خپل خوراک لپاره چې کوم دی ځان له نورې ذرایع بیا ګوري نو هغه ذرایع چې کوم دی هغه موږ چې کوم خوراک ځان له برابر کړي وي هغه زموږ په خوراک باندې رالګي نو پر دې عمل کې عام خلک چې کوم دی هغوی ټوپک راوالي کوتک راواخلي او په هغې باندې ډز وکړي یا غوزار پرې وکړي هغه ووژني لکه په دې ما څه چې قبایلي ضلعو کې موږ داسې خبرونه را رسېدلي مخې ته چې هغوی به بیا شپه د شپې چې کوم دی بیا به ناست په خپلو پټو کې د یو پټي نه هم دا ډز اواز راته بل نه هم راته سر چې به راپاسېدو نو د سوران او د خنزیران چې کوم دی دا به مړه پراته وو نو دا سایکل چې کوم دی دا ستا متاثره شي دې سره نو چې کله دا متاثره شو نو ستا نظام چې کوم دی ماحولیات چې کوم دی هغه اغېزمن شي او د هغې نیغ اثر چې کوم دی هغه په عام ولس باندې د محکمې کردار ته څنګه ګورئ دا روز ولې ضرورت وګرځېد تاسو په ډېر تفصیلي خبرې وکړې خو لکه موږ عام خلک به څنګه تحفظ کړو ګوره جي دا محکمې کردار د دې لپاره د ورلډ لایف کنزرویشن محکمه چې کوم دی هغه د دې لپاره جوړه شوې ده په دې باندې چې کوم دی هغې تنخواګانې اخلي او هغې به دا یقیني کوي چې کوم دا ځنګلي ژوند دی چې دا موږ محفوظه کړو لکه که مثال په طور دلته کې ازمرې راغلي نو دوی به راځي هغه به نیسي دلته سور راغی دوی به نیسي هغه خو دلته که زه تاسو ته ووایم چې دلته کې د دوی په جاب ډسکرپشن کې دا هم دي چې په دې کوم سیټل ایریاز دي نو په دې خلکو کې به شعور او د پوهې لپاره به تاسو کمپینونه هم باقاعده چلوئ دلته که اوس مثال په طور تا دا کیمره یوړله او هلته کې هغه ته کېناستو نو هغه به ته آیې باین شایې کوي او تختې به درنه اب دا چرم نه وي چې زه د خپل ذمہواري د میډیا په ترو باندې دا کوم باقي کمپاین چلول په لارو کوڅو کې هغه ډېره غټه خبره ده دل دغه زنانه د سپي ساتي کنه لکه ډېره خبره بالکل هغه زنانه چې کوم دی هغه سپي ساتي کانو په شخصي تور باندې چې کوم دی زمون خلک دا کارونه کوي کور کې دغه څیزونه کوي خو لکه کله د محکمې خبر راشي نو هغې تا سره چې کوم دی په دې باندې د بدقسمتي زمونږ ده چې خبرې نه کوي د هغې پر دې عمل کې چې کوم دی بیا خلک نه پوهېږي خلک تېرېږي نو په کار خو دا چې لکه ستا
علاقې ته یو شر مخ راغی یا یو بل څیز راغی او تاسو ځان د هغې نه څه حده پورې محفوظه کړئ او متعلقه ادارې ته چې کوم دی هغه کمپلینټ وکړئ، بجای دی چې تاسو یې ووژنئ هغې به یوسي چې دا هغې به له خوراک برابر کړي، هغې د دغې څیزونو نه بچ اخلي. نو دا هغه یو سایکل روان وي، نو هغې ته چې کوم بیا د خوراک ضرورت وي، که هغه غوښه یو ارسي نو هغه خوراک چې کوم دی دا پسې یو سایکل به روان وي. خو د محکمې کردار چې کوم دی هغې لکه نن ورځ ده که نه، نن په چارسده کې چې کوم دی دا وایلډ لایف محکمه بالکل شته، خلکو ته لیسنسونه ایشو کوي ښکاریانو ته، خو دا نه کوي چې لکه نننۍ ورځ چې کوم دی دې باندې موږ یو واک وکړو د خلکو کې د پوهې رابیدارولو لپاره موږ کمپاین وچلوو. نو په دغه بوجه باندې زه دغه یو ګیله ده زموږ برای نام خو رفاقت صاحب لکه په دې ورځ موږ دا خبرې کوو، ما هم ستاسو یو ریپورټ کې اورېدلي وو چړیاګر چې کوم د پېښور غټ چړیاګر دی نو هغې کې چې کوم ځناور راغلي نو خلکو له اوس په ټیکه ورکوي چېرته ته به دې خصمانه کې نو لکه داسې هم راځي دا زموږ دغه محکمه چې کومه ده لکه ځناورو ته هېڅ قسمه لکه پیدې نشي ورکولی. نو هغې دغه یو جواز په دې کې پیش کوي چې یاره موږ سره چونکې د فنډ کمی هم دی او تېر چې څنګه تاسو وکتل تېر ګورنمنټ اوس خو خیر چونکې انټرم ګورنمنټ راغلی نو هغې په دغې فنډونو کې چې کوم دی لږ لم لیټ کړی دی او دی ظلم کړی دی، دې سره بالکل ګپ نه لګول پکاره. په دغه پېښور چړیاګر کې چې کوم دی په دې باندې ډېره خرچه شوې ده، دا په 2014 کې جوړ شوی وه، په 2013 کې بیا خلکو لپاره پرانیستی شو چې سیلانیان به راځي. نو ګوره دې کې چې کوم دی دې وخت کې اوس د شمیرو تر مخه د پېښور په چړیاګر کې 160 د مختلف قسم چې کوم ځنګلي ځناور دا دي پکې او تقریبا 1200 پورې چې کوم دی هغه مرغۍ دي پکې. نو موږ وایو که دې ته دغه شانتې فنډونه ورکړی شو نو ګوره دا خو ما چې څنګه د خوراک خبره ما وکړه چې دا د خلکو لپاره د خوراک سبب جوړېږي، دې خپل هم یو سایکل روان وي، نو دا د خلکو لپاره دا انټرټینمنټ هم یو ذریعه ده لکه هغې کې وساتلی شي. خو که نه لکه تېر کال چې کوم دی په پېښور چړیاګر کې 3 ځناور چې کوم دی شیران ازمري چې کوم دی دا مړه شوي وه، نو که دغه شانتې فنډونه ني، خوراک د هغې ني، د هغې دوایانې ني، د هغې هغه شان ماحول هغې ته ني برابر څنګه چې پکار دی ورته، نو خامخا دغه ځنګلي حیات چې کوم دی دغه بیا د منځه وړلو کېږي او ژوند به لاسه ورکوي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. رفاقت الله پې مزید هم ډېر بحث کیدی شي کولی شي پې ځکه چې موږ یې په دې لږ وخت کې زه ځنګل ته بوتلم او د ځنګل هغه ځناور چې کوم دی د ما له داسې یو سین راکړه چې یقینا موږ په دې ټي وي باندې په دې غټو غټو چینلو باندې موږ د ځناور په دې ځنګلو کې کتل نو ډېر سم زده کړل په دغه پروګرام کې او یقینا نننۍ ورځ چې کومه دغه تقاضا کوي هغه موږ د کبانو ښکار کوو. نو تاسو ګوره د ماشومان دا بچي چې کوم دي نو دا په دارو باندې تاسو مړه کې یا محکمه چې کومه ده په جنریټرو باندې ډېر ځوانان انسانان چې کوم دي دغه شاټ ووجل نو په هغې باندې پابندي پکار ده چې دغه مخه ونیسي او بیا ځنګلي ځناور ورځ مانځلې کېږي نو چې ځنګل کې کم ځناور وي نو هغې ته دغه محکمه تحفظ ورکړي. ډېره مننه، خوشحاله